أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء هر کله چې طلاق ورکړئ تاسو بیبیانو ته فبلغن اجلهن پس ورسیږي دوی هغې نیټې خپلې ته چې عدت دی یعنې عدت یې پوره شي. فلا تعضلوهن نو پس بیا ممنه کوئ دوی لرا ان ینکحنا چې نکاح وکړي دوی ازواجهن د خاوندانو خپلو سره یعنې مزید که ځان نه نکاح کوي نو مه منه کوه. اذا تراضوا بینهم هر کله چې رضا وي دوی په منځ خپل کې بالمعروف په ښکلې طریقې سره. ذالک یوعظ به په دې سره نصیحت کولی کیږي من هغې چاته کان منکم یؤمن بالله چې وي هغه ستاسو نه او ایمان لري په الله والیوم الاخر او په ورځ اخري باندې چې ورځ د قیامت ده. ذالکم دا حکمونه چې دي دا احکامات د الله چې دي ازکا لکم و اطهر دا ډیر پاکیزه دي ستاسو دپاره او ډیر صفا دي ظاهرا باطنا صفایي د بدې کې. والله یعلم الله تعالی ته علم دی وانتم لا تعلمون او تاسو ته علم نشتا. والوالدات یرضعن میندې بپی ورکوي اولادهن خپلو بچو ته خپل اولاد ته حولین کاملین 2 کاله پورا. لمن اراده دا حکم دی د هغې چا دپاره چې هغه اراده لري ان یتم الرضاعه چې پوره کی هغې رضاعت لره هغې وخت د پیو ورکولو لره. وعلى المولود له او لازم دی په پلار باندې رزقهن نفقه ورکول دغې بیبیانو ته دغې زنانو ته وکسوتهن او جامه ورکول دوی ته بالمعروف په ښکلې طریقې سره. لا تکلف نفس نشي مکلف کولی هیڅ یو نفس لرا الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق. لا تضار والدة بولدها ضرر بنشي ورکولی کېدی مور ته په سبب د بچي د دی ولا مولود له بولده او نه پلار ته په سبب د بچي د ده. وعلى الوارث مثل ذلك او لازم دی په وارث باندې په شان د دې حکم. فإن ارادا فصالا پس که چېرته دا دواړه یعنې پلار او مور اراده لري فصالا د پرې کولو د دې ماشوم د پیو نه عن تراض منهما پر رضامندۍ د دې دواړو وتشاور او په مشورې سره. فلا جناح علیهما نو پس نشته دی څه ګناه په دې دواړو باندې. وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم او که چېرته تاسو اراده لرئ ای والدینو ان تسترضعوا چې تاسو طلب د پیو وکئ اولادکم د دې بچو خپلو دپاره یعنې بله څوک دایي ورله ونسئ. فلا جناح علیکم نو پس نشته دی څه ګناه په تاسو باندې. اذا سلمتم هر کله چې ورکوئ تاسو سپارئ تاسو ما هغه عوض آتیتم چې تاسو مقرر کړی دی بالمعروف په ښکلې طریقې سره. واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ
ان الله بما تعملون بصیر چې بشک الله تعالی دې په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی. والذین یتوفون منکم او هاغ سړي هاغ کسان چې وفات شي ستاسو نه ویذرون ازواجا او پریږدي بیبیانو لره یتربصنا نو انتظار به کوي دا بیبیانې بانفسهن په ځانونو خپلو مراد ترنه عدت تېرول دي. 4 اشهر و 10 سلور میاشتې او لس یعنی لس ورځې. فاذا بلغن اجلهن پس هر کله چې ورسیږي دوی هغې نیټې خپلې ته یعنې عدت یې پوره شي. فلا جناح علیکم نو بیا نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما په هغې څه کې فعلن فی انفسهن چې فیصله کوي دا ښځې چې کوي دا ښځې فی انفسهن په خپل حق کې د خپل ځان په باره کې بالمعروف په ښکلې طریقې یعنی په شرعي طریقې سره. والله بما تعملون خبیر او دې الله تعالی په هغې څه باندې چې تاسو یې کوئ خبرداره. ولا جناح علیکم او نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما په هغې څه کې عرضتم به چې تاسو هغه تعریض کوئ په هغې سره یعنی اشاره کوئ په هغې سره من خطبة النساء د پیغام د نکاح د پیغام د نکاح نه هغې زنانو ته یعنی که څه اشارتن هغه پیغام د نکاح ورته ورکې په زمانه د عدت کې نو څه وبال در باندې نشته. او اکننتم فی انفسکم یا پټ ساتئ پټه اراده لرئ تاسو په زړونو خپلو کې. علم الله انکم پیجنی الله تعالی چې بشک تاسو ستذکرونهن تاسو به یادوئ دوی لره د دوی ذکر به کوئ. په دغې اشاره یا په دغې په زړه کې دغه عزم او کلکه اراده ساتل د نکاح ځکه مو په دې نسینه. ولكن لا تواعدوهن لیکن وعده مکوئ تاسو د دغې زنانو سره سرا په پټه په هغې زمانه د عدت کې. الا ان تقولوا مگر اجازت دی د دې خبرې چې ووایئ تاسو قولا معروفا وینا ښکلې چې هغه اشارتن وینا ده. ولا تعزموا عقدة النکاح او کلک اراده ملرئ تاسو د تړلو د نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله آن تر دې چې ورسیږي الکتاب هغه مقرر وخت چې عدت دی اجله هغې خپلې نیټې ته. واعلموا او پوه شئ ان الله یعلم چې بشک الله تعالی پیجني ما هغه څه فی انفسکم چې دي په زړونو ستاسو کې. فاحذروه پس ویریږئ د دغې الله نه. واعلموا او پوه شئ ان الله غفور حلیم چې بشک دی الله تعالی بخونکی او بردباره صبرناک ذات.